أئمة المحدثين. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. فحدثنا وشيخنا وسيدنا حضرة مولانا مفتي جوهر لشاه حفظه الله تعالى وأكرمكم في الدارين قال: حدثنا مفتي محمد فريد الزروبوي قال: حدثنا حضرة مولانا نصر الدين الغرغشتمي قال: حدثنا قمر الدين الفنجابي قال: حدثنا أحمد بن سهرنفوني عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن العارف بالله شيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال: أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال: أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس المنشامي قال: أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال: قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ سراج الحسين المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهرمي عن الشيخ عبد الرحمن بن مزفر الداودي عن الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوزهم وعلومهم آمين. قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فزيل عن عمانة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال: باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. درود شريف هواي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام و شیوخ حضرات، طلباء کرام، فضلاء اعظام او د دې غټ اجتماع حاضرین مسلمانانو ورونو، هر کال دلته
په دې ورځو شپو کې د حضرت اقدس مفتی استاد العلماء مولانا گوہر علی شاہ صاحب زید مجدهم د مدرسې جامعہ تعلیم القرآن والسنہ د هغې د فضلاو دستربندي کېږي او د خدای پاک کرم دی چې ډېر ګڼ تعداد کې هر کال طلبا د دې مدرسې نه فارغېږي. تاسو واورېدل چې د دوره حدیث سره سره د مختلفو تخصصاتو درسونه دام الحمدلله په دې مدرسه کې روان دي. دا د خدای فضل دی ورو، د الله کرم دی او د الله احسان دی په دې ټول تنګینا او په دې ټول علاقه باندې د جید علماء کرامو د شیوخو زیر نگرانۍ او د قابل استادانو او محدثینو او د علماو زیر پرستی او د هغوی زیر درس دغه طالبان یو کال یا څه کم او زیات تیر کی او بیا دستربندي وشي. حضرت اقدس مفتی صاحب زیده مجدهم له الله پاک په هر میدان کې او په هر ځای کې خدای پاک هغه له یو حیثیت ورکړی او دا د هغې خلاص دی. ګورئ دا دومره مدرسه په دومره لږ وخت کې دومره غټه ترقي کول دا بغیر د اخلاص ته ممکنه نه ده. ما نه کله بعضې دوستان تپوس کوي، ما مفتی صاحب ته یو خبره وکړه، مې دا بخاري شریف وخت کم دی نو هغه طالبانو ډېرې اوږدې خبرې به پکې نه کوم، ولې په هغې ډېر زیات وخت لګي او وخت ما نږدې دی د منظر، نو ما زه به ډېر مختصر به دې طالبانو ته یو دوه ټکي ووایم او عامې خبرې به وکړم. هغه د صرف او د نحوې او د فصاحت او بلاغت او ربطونه او د امام بخاري حالات او بیا په فرق باطله او ردونه او هغه تطبیقات او مسائل مستنبطه او د راویانو حالات ځان له دوه درې ګنټې اخلي. موږ طالبانو ته کوو، خپلو طالبانو ته خو عامه جلسه کې مې اوس هغه سیسټم پرېښی دی. دلته مې یو کال څه خبرې کړې وې چې مدرسې سره جلسه وه، بس مختصر به د دې باب او د حدیث متعلق یو څو خبرې وکړم. که هغه خبرو شروع کو وخت هم پرې لګي او عوام دوستان به سټ ګرئ او یو یو به پاسي وایي به چې دا دې په کم طرف لګیا دی. د مو علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه زما استاذ و، هغه چې به کله تقریر کو، زمونږ باباجي به تقریر کو د جمعې مانځه کې 20 منټه به یې وکړو، ساده پښتو کې به یې خبرې وکړې، هغه به سختې خبرې نه کولې. شیخ حسن جان صاحب رحمه الله ساده پښتو کې به یې خبرې وکړې. افغاني صاحب خو د علم یو غر و، هغه به د هغه خپل علم په بنیاد لګیا و، نو چې کله به هغه تقریر کو علما به راتلل، هغوی به ناست نو عوام به یو یو پاڅېدل، وایي دا ملا خدای د کمې راغلی دی، کله د یورپ خبرې کوي او کله د امریکې خبرې کوي او کله وی دا صغرا ده او کله وی دا کبرا ده. دا صغرا د چا نوم دی او دا کبرا پکې د چا نوم دی. نو هغې باندې عوام به نه پوهېدل، نور به علمي بیان. نو زه به هم درته مختصر د دې باب او د حدیث ترجمه وکړم، خو د هغې نه مخکې د ترور یو خبره کوم. بنیادي څیز د مدرسې د خدمت اخلاص دی او زه دې ته اخلاصین ویم. یو اخلاص د مدرسې د محتمم او د مدرسین او دویم اخلاص د عوامو دوستانو. دا دواړه اخلاص چې یو ځای شي نو خدای پاک په هغې کې برکت اچوي. ما نه اکثر بعضې شاګردان تپوس کوي یاره مدرسه جوړه کړو که نه، نو زه ورته ویم سوچ وکړه نیت دې څه دی. که نیت دی د الله راضی او نیت دې دی چې زه الله راضي کړم، نیت دې دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشن جمدی کړم، او نیت دې دی چې رسول الله مبارک الله کوم مقصد د دنیا ته رالیږلی دی هغه مقصد امت ته ورسوم. بالکل شروع وکړه د علماء دیوبندو سرخیل مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه د انار د بوټي لاندې شروع کړې وه. ورشئ وګورئ نن د هغې شاګردان او د شاګردانو شاګردان د دنیا یوازې پاکستان او هندوستان نه ګوټ د خدای پاک رسول دی او نهرونه ترې روان دي.
دا سوچ بنا کے اللہ با مدد کے اخلاص وی اللہ با مدد کے دا دین دا خدای دے دا قرآن دا اللہ دے دون من دا قرآن شریف و دا سنت و دا حدیث و پنشر اشاعت دا خوشحالی گو سمرچہ اللہ خوشحالی مخو اللہ واسطہ کئی پیغمبران رولے گل دا وسائد تی اغیل دلائل ورکل دا موجزاتو پا شکل کے علماء راوستل اولیاء نیکان اغیل دلائل ورکل دا کراماتو پا شکل کے کہ دا خلق دی متاثر شو دا دین خور شی اللہ جی سمر خوشحالی گی دمر منگ نہ خوشحالی گو دین دا اللہ دے نو کوشش بکاو محنت کوا باقی تا گورا تماشا کوا اللہ با مدد کئی اور سم مدد بے انشاءاللہ اللہ پاک کئی گوٹ گوٹ تبر سی مدینہ منورہ کی یو عالمو دے بابی عمر باندے جو سڑی وردن نشی زور بابی عمر بابی عبدالمجید سرخوان کے حل تب درس کاو یو شیخ یرد حل تب عموما ناستو نو ما دا غد درس کے وورے دا نو سڑی دیر معتدل انسان بعد انسان لگا سختی کئی بالخصوص زمان دا احناف و امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ متعلق یادا نور آئیمو دیر کہ دا امام سے ابنم بے غشتہ امام الائمت دا لفظ بے استعمال کا او دا امام سے صفت پہ کا شافی سے دیر خدبردست نو ما یو ځل وتا وخت شو ته د موږ شاګردان د استاد په جامعه کې تاسو مې کومه لکه دا مولوی صاحب خو زما ډېر وخت شو ما ته ویل دا خو زموږ استاد دی د عقیدې استاد دی او ډېر پوه انسان دی او ډېر معتدل مزاج انسان دی نو هغه چې په ماښامه پورې درس وکړ ماسخوتنه پورې بیا به د مسایلو تپوسونه به ترې چا کول جواب ورکړ بیا به ملاقات شو نو چې هر څه خلاص شو دوره له مور سره کېناستم نو ما سره خبرې شروع کړې موږ خپل عربي چې کومه کتابي ده هغه سره شروع کړه دې په ما پوه شو دې ما ته وایي د پاکستان یې مې نو اردو شروع کړه میں حضرت آپ نے اردو کہاں سیکھی ہے میں اردو تو میں نے انڈیا میں سیکھی ہے میں انڈیا کے لیے سکول جتا اردو دا کرے گا اردو تو میں نے دارالعلوم دیوبند میں سیکھی ہے ویدرم بید دارالعلوم دیوبند فاضلے دا برما ایم زمانی کنو تدلتا ولی مدینہ شریفہ کے نیشنلیٹی بلاو شویدہ لنبے فاضل دا دارالعلوم دیوبند بیار عالم جامعہ کے میں دلتا داخل ماجسٹر او پی ڈی وغیرہ رو دلتا استاذ شو یرا چه دا خبر کولی نو ما دی سترگونا دا سیوخ کے روانش خوشحالے دا وجن ماوے اللہ نند دا دیوبند بچے دا رسول اللہ مبارک پا جماعت کی دا غپا خورکے نولے دے نند دا دیوبند بچے دا رسول اللہ مبارک پا جماعت کی دا حضور پاک دا حدیث و درس تکے نولے دے اللہ سمر لوئی برکت دے دیوبند ورکا جامعہ دارالعلوم دیوبند دا سمر لوئی برکت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اخلاص بیا دا شیخ الہن اخلاص بیا دا علماء اخلاص کم زیتا ہو رسے اخلاص کی مولانا صدیق الرحمن سے سوچ و فکر بنکے مدرسہ بد خدای نورم زلی کا خیر انشاءاللہ جماعت بام جوڑے گی او دا قرضی مرضی برازی دا بختمی گی دا دوانی میں مرلے سے شید دی مسلمانان ہوتا دوانی میں مرلے بدا سووی دیر شو سالویختو لگروپو دولی چک مرلہ گرانا دنن سبا اس شے ندے اصل سیز اخلاص تے اور چے اخلاص نہیں دو شاگردان تے پام کوئے گورے چے مدرسہ جوڑا نکے بیا بلارو کسو کے گردش کرے بملاس کی نیولی اور خلقو نمو چندے ہوارے یو آغا چندہ دا چیزا منگے دلتا ہوارو دا رسول اللہ مبارک ببازی موقع کے غخت دا احادیث و ثابت دا دا تبوک دا جہاد دا پارے غخت دا او کئیو فقیر انسان را غلے دے غلے غخت دا اگه درول دے باقاعدہ بخاری کے رازی او دل پیسے را ہونے کے مسافر لے غخت دا دل لے غخت دا طالبانو دا صحبے لے غخت دا چی دل روڑے خوراکونا دام دا چندے یو شکل لے
یو هغه چنده چې لارو کوڅو کې ښکاری ګرځی او په سوزکي باندې دی په موټر دی او په سوزکي دی لوډ سپیکر تړلی او چنده راوړی خدای مو بخه دا دې ذلت د چندې نه دی خدای پاک مونږ تاسو په حفظ و امان کې وساتي زم که چرته اخلاص دی پام کوو مدرسه جوړه نه کې دغه کوڅو کې او بیا ګرځې یو پکې و د شیرګل علاقه کې زه پخوا چېرته روان وم او صیب هغه به چغه او یو ځای کې چغه وه زمونږ علاقه کې کلي کې یو پیزو په سترګو ړوند سپي بچي به ټوله ځان له خوړه وی خدای مو بخه که نغدني د چرګ واګی راوړی مې دې ته فارموله وایي ځکه چې نر دی او ښځو سمې چرګ واګی او بیا د وطنۍ چرګ اګی خو ځان له نن سبا د ګډ په قیمت ده دا اګی انډې را روانې وي دوه او درې او دا خلک په منډه را روان او اګی راوړی و د ظالم بچی چې دی کوڅې نه وځې دا خو به شکرۍ ډکه کړې انډې راوړې او نوم به یې اخېسته خدایه پلانکي یو انډه دوه انډې راوړې او خدایه ته واړه جنتونه والا ورکې خدای دې بې خوباسا د بجلیګر مولوي صاحب خبره مونږ به په لارو کوڅو کې شپې تېرو چې تا غله ورکې مونږ به څه کوو او جنتونه ته نه دي ګورې په دې تاسو پوه کړئ دا ټیک ده زموږ بعضې مفسرینو لیکلي دي نومونه یې هم ورته لیکلي دي جنت عدن او جنت مأوا او جنت الفردوس مرجوح قول دی دروازې اته دي په حدیثو ثابته ده جنتونه بې شمېره دي نو اته جنت هغه له په یوه اګې او په دوه اګې ورکې تا خدای غرق که مونږ خوب تندې سلولې دي مونږ به د های سکول په ګراونډ کې شپې ورځې تېرو که د مفتي صاحب مدرسې لنګر ته به پراته یو دا په هغه وخت کې نه بیا دا چندې به غواړه بیا را روان وم ما بیان هم وکړه هغه هماغه کوڅه کې تاوېده را تاوېده او بعد مې ورکړه مې حفظه ودرېږه سپیکر بند سپیکر بند کړه هغې یې واخېستې ومه او په خولې را واړو مې خوښ شي جومات له د خلکو نه هګۍ غواړئ او سکې یې په خپله دومره چالاک و په دې مرۍ لاس کېښود وي داسې چغې وایسه دغه چندې به مونږ نه غواړو که خیر انشاءالله مونږ به د عزت چنده غواړو څنګه چې مفتي صاحب درته وفرمایل مونږ ځان له به نه غواړو مونږ له خدای ډېره ډوډۍ راکړه او ډېر عزت خدای راکړه ډېره جامه خدای راکړه او په الله م ایمان دی مونږ له به یې خدای راکوي مونږ که چنده غواړو مونږ به چا له غواړو چنده د رسول الله مبارک دې وارثانو له به غواړو دې پټکو والا له به چنده غواړو دا چې د رسول الله مبارک په مسله باندې ناست دي دې بچو له به غواړو چې دا بچي نار راته نه شي دا وږي نه شي اکثر تاسو ته خو زمونږ پته نه لګي زمونږ په لنګر کې اکثر څه نه که نه بعضې وخت د شلوګان پکې خوټکۍ را خوټکۍ ما د طالبانو شکایت وکړو وایي دا لنګري ته ووایه وایي تش الوګان او هغې نه هم پوستکې نه لرې کوي ما لنګري راوغوښته لکه دا پوستکې خو د خدای ظالمه غوښه نشته وایي زه ولا الوګان سره د وردی پخوم باور دی کې لاته نو مونږ په اکثره لوګان ملوګان طالبان ډېري سره د وردی خورو د مارونو عجیبه خوند کوي چې تاسو په کور کې چرګان خورئ او تاسو په کور کې قرمې خورئ او د رسول الله مبارک د لنګر طالبان ساده تشه لوګان خورئ خوند کوي که عجیبه خوند کوي چې مونږ د پخو چتونو لاندې پراته یو او دا طالبان خواران یو ځای بل ځای د څلورو کسو په کوټه کې لس وردن نه کړي ځای نشته صاحب جومات واه واه جومات جوړېږي یو عام جومات دی یو هغه جومات دی چې کوم د مدرسې جومات دی عام جومات کې عام خلک منځ کوي د مدرسې جومات کې د رسول الله مبارک وارثان منځ کوي د مدرسې جومات کې د رسول الله مبارک د احادیثو درسونه کېږي د مدرسې جومات کې د صفې یاد تازه کېږي خو هم جومات نه دی حضرت عثمان رضی الله عنه تاریخ وګورئ چې کله جومات جوړ کړه خلکو خبرې شروع کړې ولې هغه ناشنا جومات مسجد نبوي جوړ کړه ستنې ولا صاحب د ایټلي نه راوړي د ایټلي نه یو ستن یو د کاڼي ستن په اتیانو په کشتو کې راوړي تاریخ وګورئ او لرګی د برما نه ولا راوړو ساج ورته وایي په عربۍ کې ساګوان قیمتي د دیار نه قیمتي لرګی دی
او منقوش کاڼي بهترین جومات خلکو خبرې شروع حضرت عثمان سوی رضی الله عنه په منبر کېناست وی ګوره واورئ وی پخوا د حضور پاک زمانه کې د خلکو کورونه کچو نو په جومات کچو بدي نه لګېده اوس خلکو کورونه پاخه کړل د خدای کور به کچی پخوا میلمانه به رالل حضور پاک سره او په خاورو کې کېناستل اوس میلمانه راځي په لارو کوڅو کې ګورې د مسلمانانو ته ګوره کورونو ته او د خدای کور ته ګوره وی واورئ مسلمانانو که تاسو وایئ چې په دې به د بیت المال پیسې لګېدلې وی په هغه ذات مې د قسمې چې د عثمان روح د چا په لاس کې دی چې په دې ټولې پیسې ما خپلې ذاتي لګولې جومات به جوړېږي او د طالبانو دپاره د اصحاب الصفو یاد به پې تازه کېږي او هغې دپاره به مسلمان چنده ورنکړي ویاره تنګي مسلمان د تنګي خلق خو په دین هغه مین خلق دی چې ما ته معلوم دی د تنګي او د ګردونوا خلقو ایمان ما ته معلوم دی مفتي صاحب محترم تشریف فرما دی دا ما ورته وویل چې به کله یو ځای تقریر او دا سیاسي جلسو له به ډېر زیات او وایي په ارام به کښېنې خپل درس سره کار ولره د علم درکړی دی بس درسونو ته یې توجه ورکړه کوه خو د درس نه بغیر وروستو ټایم کې په جلسو پسې مخامخ ناست دا وګوره څونه برکات حاصل شو زما رڼو د تنګي خلکو ستاسو هر جومات کې د قرآن درس دی د تنګي خلکو ستاسو په دویم جومات او دریم کې د قرآن درسونه روان دي تنګي خلکو تاسو له خدای داسې مدرسه درکړه چې هغه نن په دنیا کې ځلېدلې مدرسه ده او هغې جومات به جوړېږي او تنګي خلک به هغې کې امداد نه کوي سوال نه پیدا کېږي او د طالبانو کوټې به جوړېږي او هغې کې به طالبان امداد نه کوي او مدرسه به قرضداري دا د حضرت مفتي صاحب یا د مولانا صدیق الرحمن صاحب یا د دې نورو محدثینو ذاتي کور نه دی